رب ذوالجلال دی مال د حق وینا په صحیح طریقې سره او بل عمل کولو توفیق او تاسو ته په صحیح طریقې سره د اوریدلو او بل عمل کولو توفیق را نصیب آمین. معززو دور دیر د فساد دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک و فرمایل دخل الناس في الاسلام افواجا وسيخرجون منه افواجا. اول چې اسلام پیغام حضور علیہ السلام خلق ته شروع نو حضور علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې خلق به اسلام کی داخلېدل ډېر لوی لوی ډېری جماعتونه براتو په یو ځای باندې به ایمان راوړلو اسلام به دین اسلام به قبلولو. یقینا چې دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. خو بل طرف ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې دغه دین اسلام چې دې ته خلق فوجونه ډلې داخل شوي دي د دینه په آخر زمانه کې د قشانې فوجونه ډلې خلق د دې دین اسلام نه وځي. الله تعالی دې زموږ او تاسو د ټولو د ایمانونو او د عقیدو حفاظت فرمایي آمین. معززو اخر زمانہ دا موت چې په کوم زمانه کې موجود یو دا اخره زمانه ده. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د اخر زمانی لپاره کومې نښې علامات بیان کړي په اتفاق د علماو سره هغه نښې ټولې ښکاره شوي د اخر زمانی. نو عرض ملا کو چې دا دین اسلام نن سبا د خلکو سره حیثیت نشته دی، قدر او حیثیت نشته دی. نو ځکه چې خلک پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ډلې ډلې به جوزي. او بل حدیث کې حضور علیه السلام مبارک فرمایي وای زما په امت باندې به داسې زمانه راشي چې د سحر به سړی مؤمن وي مسلمان به وي، خو چې ماښام کېږي نو دا سړی به کافر شوی دی به داسې خبرې کوي په دین کې چې د ده نه به ایمان وتی. او حضور فرمایي ماښام به مسلمانی خو چې سحر کېږي دی به کافر شوی دی اسلام نه به وتی. ځکه ته په دې ټایم کې په دین کې داسې خبرې کړي چې دا خبرو د وجې نه به د دین اسلام نه وتی. د دې وجې نه زمونږ د اهل سنت والجماعت د زړې عقیدې چې څومره علماء کرام دي هغوی ټول په دې باندې خپل عوامو له ډېر زیات زورنه ورکوي چې علم د سره نشته دی نو په دین کې خبرې مه کوه. زمون د اهل سنت والجماعت د زړې عقیدې یو عالم تیر شوی دی امام غزالی رحمه الله. هغه د دې متعلق د عوامو ته او د خلکو ته د دوی د ایمان د حفاظت لپاره یو ډیر زبردست مثال ورکړی په احیاء العلوم کې. احیاء العلوم کې فرمائی وی سمندر کی دننا دیر ملغلر پرتی جواهرات پکی پراتلی سرا او سپینزر پکی پراتلی قیمتی اشیاء پکی پراتلی او یقیناً چې په دنیا کې څومره انسانان دي د هر یو په زړه کې انسانی طبیعت دا دی چې د مال خوښي
دغه خوښه چې یاره دغه جواهرات دغه سره زر سپین زر دې ماته میلاو شي د پر لګي دا خواهی شي خو فرمایي د اوچتو خلکو د لویو خلکو لوی خبرې ډېر څه عجیبه د کمال خبره یې کړې ده وی دا ملغلرې جواهرات د هر سړي خوښ دي چې دا ځان را واخلم حاصل یې کړم خو دا ملغلرې جواهرات سره زر سپین زر چې د سمندر نه چاته میلاویږي هر سړي ته نشي میلاوېدلی وی کم سړی چې د سمندر کې لامبو زده کي او ښه پکې ماهر شي چې دی لاندې یخ ته کوزېدلی شي هغه سړی دقه ملغلرې جواهرات حاصلولی شي او پیدا ورته حاصلېدلی شي خو که د دې سړي لامبو نه وای زده او دې سمندر ته ورکوشو په سنیت باندې هلکه پلاني سړي خو د سمندر نه دونه سونه راویستله دونه ملغلرې ترې راویستلې زه هم سمندر ته ورټوپ کوم چې ملغلرې پکې راونیسم نو فرمایي چې لامبو یې نه دی زده نو دې ملغلرې نشي موندلی خو خپل سر به وبهیږي وی دقه مثال د دین اسلام دی په دین اسلام کې ډېر ثوابونه دي ډېرې اوچتې اوچتې مرتبې دي او خدای تعالی د خپلو بندګانو له ورکوي خو دین اسلام کې چې دا کوم اوچتې مرتبې دي او ډېر ثوابونه دي دا هر سړي ته نشي میلاوېدلی په دین کې خبرې کول د دین مسائل بیانول یوه مسله دا ډېر ثوابونه لري د 100 رکعاتو نفلونو د هغې ثواب سیوا دی چې عمل پې په خپله باندې کوي او نور خلکو ته یې هم ښایي نو عامي سړی که دا یرس کوي چې یاره زه د دین یو ګرانه ګرانه مسله ده هغه ماته نه یاد او پای کې دی بحث شروع کړي یاره په یو مسله باندې 100 نیکۍ د 100 رکعاتو نفلونو ثواب میلاویږي نو دې ثواب حاصلېدل د ده دپاره یو احتمال دی یقیني خبره نه ده وهمي خبره ده خو د ایمان خطرې ده پکې او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي من حال حول الحما یوشک ان یقع فیه کم یو انسان چې د شپول نه ګیر چاپېره تاویږي نږدې ده چې دا سړی به دې پسر ته ورواوړي کم انسان چې د خپل ایمان سره لوبې کوي نږدې ده چې دا سړی به د ایمان نه خلاص شي مقصد دا دی چې په کوم ځای کې تا ته خطره ده د خطرې د ځای نه ځان ساته عرض مې دا کوم دین اسلام کې بحث کول د دین اسلام مسائل چیړل خلکو ته دین بیانول دا د هر سړي کار نه دی نو امام غزالی رحمه الله فرمایي چې عوام خلک په دین کې بحث نه کوي چې دا مسله جایزه ده دا مسله ناجایزه ده وایي دا د علماو کار دی دا د علماو تفریح دی او د عوامو کار څه دی چې دوی د علماو نه کومه خبره اوري په هغې باندې د کلک عمل کوي او علماء هم په خپل باندې عمل کوي نن سبا د افسوس خبره ده ډیره زیاته د افسوس خبره ده الله دې زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي چې مولانو دا ځان یو ډار ګرځولی دی دا حدیث شریف چې چا یو مسله یې زده کړله نو د 100 رکعاتو نفلو ثواب دی نو صرف مسله خلکو ته کومه په خپله پې عمل نه کوو یا ساته د پټې ثواب نه کېږي ولې نه کېږي د ده سره ښه ټیم شته دی چې دی په دې مسله عمل کولی شي خو دی پې عمل نه کوي ولې نه کوي په خپله ورسره د دې مسلې حیثیت نشته دی چې ستا سره په خپله حیثیت نشته ته دې بیا څنګه د ثواب تمه لري دا ثواب چې میلاویږي هغه علماو ته میلاویږي چې د کوم علماو ژوند ټول په مسایلو کې تېرېږي هغو ته دونه ټیم نه میلاویږي چې راشو پای کې نفلونه وکړي 100 رکعاته نفل وکړي یا نور ډېر نفلونه وکړي ستړي د هغوی ژوند ټول په مسایلو کې تېرېږي هغوی له خدای پاک دغه مقامونه ورکوي خدای تعالی زموږ دغه ژوند نصیب کړي نو یا ساتئ ډېر علما کرام داسې دي موږ چې په خپله باندې خبرې اورو چې هغوی دا خبرې کوي خدا د دوی غلط فهمي ده رب ذوالجلال پرې رحم وکړي
معززو امام غزالی سے فرمائی وای د عوامو دپاره ښه خبره دا ده چې دوی د علماو نه کومې مسلې اوري په هغې باندې په خپله عمل کوي او علم د علماء کرامو ته پرېږدي وی ځکه که چېرته کې یو عامي سړی د غلا وکړله د غیبت وکړلو د قتل وکړو ظلم وکړو د عامي سړی په دې باندې ګناهګار شو نقصان یې ځان ته ورسولو خو دا نقصان دومره غټ نقصان نه دی خو که چېرته کې د په دین کې بحث شروع کړو نو دی به د دین اسلام نه مکمل وتلی نو یې دا ګناه کول هغه لږه نقصان دې ځان ته رسوي او چې کله دې ایمان بایلي نو دغه غټ نقصان دی نو چې د یو سړي د 100 روپو تاوان کېږي او په بل ځای کې د 50 روپو تاوان کېږي نو دی به څه وایي د 100 روپو تاوان به کوي که د 50 تو د 50 هغې ته زور کوي نو په کار دا ده چې انسان به ګناهونه د سره نه کوي خو که چېرته وایي د ده نه ګناه وشي نو د دین په مسایلو کې د ده نه بحث کولو نه هغه انسان غوره دی چې کوم سړی ګناهونه کوي او کوم سړی سره علم نشته دی په دین کې بحث کوي ځکه که ګناهګار دی بیا هم ځان ته ګناهګار وایي غلا کوي غلا ته یو ناجایزه کار وایي ظلم کوي په چا باندې ظلم ته بیا هم ناجایزه کار وایي او ځان ملامته ګڼي او دا بل یار چې علم ورسره نشته دی نو ځان ورته ولی الله ښکاري ځان ته د خولې دوست وایي او نور چې کم حقاني اولیاء دي د هغوی قدر عزت هغې په زړه کې نشته دی او د نورو خلکو د زړونو نه یې هم وباسي دا خبرې مې دې پورې شروع کړې وې چې ډېر خلک داسې راووتل چې زموږ او ستاسو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څومره احادیث مبارکه دي نو د هغې احادیثو نه ورو خلک اړئ نو خبره مې د هغې پورې کوله په قرآن کې الله تعالی فرمایي وما آتاکم الرسول فخذوه څه چې تاسو له پیغمبر علیه السلام درکوي هغه کلک منئ کلک پې عمل کوئ خبره ختمه کړې ده په دې زمانې مونږ او تاسو ته خدای پاک چې څه د رسول الله علیه السلام درکوي په هغې کلک عمل کوئ بیا فرمایي وما نهاکم عنه فانتهوا چې تاسو د کوم کار نه منع کوي د هغې نه منع شئ مونږ او تاسو ته دا قاعده او قانون خدای تعالی یې په بل ځای کې قرآن کې الله تعالی فرمایي سورة النجم کې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خپل ځان نه خبرې نه کوي دا خپل خواهش نه خبرې نه کوي دی هغه خبرې کوي چې کومې ورته د خدای تعالی د طرف نه وحي کېږي مقصد دا دی د پیغمبر علیه السلام احادیث مبارکه دا هم د خدای تعالی د طرف نه پیغمبر علیه السلام ته وحي شوي ده او علما فرمایي وحي په دوه قسمه باندې ده یو ته وحي جلی ویلی کېږي بل ته وحي خفي ویلی کېږي او دویم قسم نمونې دا دی یو ته وحي مطلوع ویلی کېږي یو ته غیر مطلوع وحي جلی او مطلوع دا قرآن کریم دی او وحي خفي او غیر مطلوع دا احادیث دي مطلوع مقصد دا دی هغه وحي چې خلک یې تلاوت کوي بار بار نو قرآن کریم دی او احادیث خلک د قرآن کریم په شان نه تلاوت کوي معززو عرض می دا کو چې د پیغمبر علیه السلام په خبرو کې انچ اونچ نشته دی هغه ټول حق دی الحمدلله زمون په ایمان دی نن سبا خلک راووتل او د پیغمبر علیه السلام مبارک د بشریت دغه صورت خلکو ته رامخې ته کړی دی او کم کمالات چې ول خدای پاک ورکړي دي هغه د خلکو نه پټوي او د خلکو ایمانونه د هغې ښکار کوي او دا خلک په هغه خلکو ورپسې دی ما ته هغه حدیث رایاد شي چې حضور فرمایل خلک به ډلې ډلې دین اسلام نه وځي نو عرض مې دا کو د حضور علیه السلام یو صحابي دی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا نوم دی او دا حدیث شریف
په سنن ابو داود شریف کې ذکر دی دغه شانتي سنن دارمی شریف کې هم په اولنی نمبر جلد کې دا حدیث شریف ذکر دی او سنن ابو داود دویم جلد کې دا حدیث شریف ذکر دی دې فرمایي كنت اكتب كل ما اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم چې د رسول الله عليه السلام نو به مې څه خبره اورېدله کاپي به راسره او قلم به راسره او هغه به مې لیکله فنهتني قریش د قریشو صحابه کرام راغله او ما ته فرمایل چې د پیغمبر علیه السلام اره خبره ملیکه او ما ته وی انه بشر يتكلم بالغضب والرضاء دا خو بشر دی دی خو په بعضې ټیم کې د خوشحالۍ او خوش طبیعتۍ په ټیم کې خبرې کوي بعضې ټیم داسې چې انسان غوسۍ د غوسۍ په ټیم کې خبرې کوي هر قسمه خبرې د پیغمبر علیه السلام مه لیکه ستاسو حدیث شریف ته توجه شته وی قریشو صحابه کرامو چې زه منع کړم وی ما چې زه خره دونه لوی لوی صحابه کرام راغله زه یې منع کړم زه قلار شوم ما به د پیغمبر اسلام اره خبره نه لیکله وی اوس مې موقع کتله چې ما ته داسې یو موقع میلاو شي چې د پیغمبر علیه الصلات وسلام نه زه تپوس وکړم د دې خبرې وی ورځ ما ته موقع میلاو شوه او پیغمبر علیه السلام ته مې عرض وکړو د الله رسوله ما چې به ستاسو نه څه خبره اورېدله هغه خبره به ما د ځان سره په کاپۍ کې لیکله نو د دې قریشو د عظیم مشران صحابه کرام راغله او ما ته ویل چې د ده هره خبره مه لیکه ځکه دی خو هم انسان دی د غصې په ټیم کې هم خبرې کوي او د خوشحالۍ په ټیم کې هم خبرې کوي نو په عام معمول کې خو خلک صحیح خبرې کوي عام انسانان چې کم دي خو عام انسانان چې کله ډېر خوشحاله شي نو هم ته اکثر ګډې وډې خبرې وځي او یا ډېر غصه شي نو عقل بیا مکمل کار فعلي اوس قربان د حضور علیه السلام د عقل نو د علم نه هغه ورته څه فرمایي اكتب يا عبد الله فوالذي نفسي بيده ما يخرج من هذا الفيه إلا حق وتفرمائي عبد الله بن عمران زما ارى خبر په الكتاب کی دزان سر لکا زک زمانی په آغا ذات باندې قسم وی چې زما ځان د هغه په قدرت کې دی زما د دې جبې مبارکینا یو خبره نه راوځي مګر ټولې د خدای تعالی په نسبت باندې حق دي که خبره زه په غوسه کې کومه هم په غوسه کې زما عقل کار نه پرېږدي زما علم مضبوط وي که زه په ډېر خوشحالۍ ټایم کې هم خبرې کوم زما خبرې بیا هم مضبوطې دي او لیکه ټولې خبرې لیکه هغه فرمایي زه ډېر زیات خوشحاله شوم او د هغې نه بعد مې د هغه هره خبره د پیغمبر علیه السلام د ځان سره لیکله عرض مې دې پورې کولو چې د پیغمبر اسلام یو حدیث هم اورئ د خپلو سنیانو علماؤنا د زړې عقیدې د علماؤنا کلک پې عمل کوئ خلک به درته چیغ وباسي چې دا ضعیف دی څوک به درته وایي چې موضوعي دی د ځان یې جوړ کړی دی که د دې خلکو خبرې مو واورېدې د رب په ذات قسم چې په قرآن کې به ته شک پیدا کړي په قرآن کې به ته شک پیدا کړي لکه نن چې یو ظالم راوتی دی او لاول به د حدیثو نه انکار کوو اوس یې ورو قرآن ته هم خوله ور واچوله نعوذ بالله خدای دې په دې خوله کې چینجه وکړي معززو خپل ایمانونه دا یو غنیمت وګڼئ او د دې حفاظت په خپله باندې وکړئ داسې نه چې دنیا ته راشي انسان او لکه د ځناورو غونته کې صرف ځان ډک کړي او د دغې سره یې کار یې خېټه ډکه کړي او تشه کړي او په دې کې مرګ راشي دنیا نه لاړ شي په دې کې په ځناور کې څه فرق پاتې شو هېڅ فرق پکې پاتې شو فرق به په دې کې دی دی به خپل خدای راټینګوي خپل پیغمبر علیه السلام به راټینګوي خپل دین به راټینګوي نن سبا که موږ او تاسو وګورو نو هر سړی د روپۍ دپاره خپل مور و پلار پرېږدي خپل رشته دار پرېږدي یار دوست پرېږدي کلی محلت پرېږدي د هر چا سره د روپو په سر دښمني کوي خو د دین په سر څوک هېڅ ته تیار نه دي د دین په سر څوک هېڅ ته تیار نه دي تق د ایمان هغه زوال دی خدای دې موږ او تاسو ټول د دې زوال نه وساتي
الحمدلله د خدای احسان دی چې د دې فساد په دور کې تاسو له خدای تعالی دا مضبوطه عقیده درکړې ده دا د چا د برکت ده ګورئ که موږ او تاسو له خدای پاک دا مضبوطه عقیده راکړې ده دا زما او ستا خپل کمال نه دی دا چا ځان کړولی دی او هغوی بیا زموږ سره ځان کړولی دی رب ذوالجلال زموږ د صاحبانو صاحب موږ ټولو باندې تر ډېر وخته پورې ولرلی کي معززو د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک احادیث او سنت د دین چې کوم یو انسان انکار کوي او دا نه مني د هغه انسان دپاره وبال عذابونه چې کوم پیغمبر علیه السلام ذکر کړي دي هغه ستاسو د وړاندې یو څو ذکر کوم یو خدا چې نن سبا آخر وخت دی حضور علیہ السلام مبارک کو فرمائے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شهید کوم یو انسان چې زما په یو سنت طریقه باندې کلک عمل وکړو په وخت د فساد د امت کې فساد د امت هغه چې خلک څوک په سنت عمل کوي او خلک ورته وایي دی بدعتي دی دا مشرک دی د کټین کې په سنت باندې عمل کول ډیر ګران وي نو حضور فرمایي چې دا دومره غټ جهاد دی چې دې زما په یو سنت باندې عمل وکړي او خدای به ورته دومره ثواب ورکړي لکه څنګه چې په میدان جنګ کې 100 کسان شهیدان شي او 100 کسانو له خدای پاک څومره مقام مرتبه ورکړي هغه به خدای دې انسان نه به زما په یو سنت طریقه خدای تعالی هغه ثواب ورکړي تاسو باندې خدای تعالی یو عظیم غنیمت احسان را باندې کړی دی چې دا عقیده او دا دین موږ او تاسو یې د دې پیروکار جوړ کړي زما سره یو کس میلاو شو نو هسې د دې اخره زمانې د فتنو خبرې مبرې به یې چېرته اورېدلې وي نو ما ته وي ویره پاتې چې مونږ د صحابو په زمانه کې مونږ به د صحابو سره جهادونه کول او د پیغمبر اسلام دیدار بیا کولو او په دین باندې بیا کلک عمل کولو وینن سبا څوک نه جهاد کولی شي نه په دین باندې صحیح عمل کولی شي ما ورته وی ما صحابه به دا ارمان کوي چې کاش مونږ په دې زمانه کې په دې زمانه کې دین راټینګول پکار دي چې ما او تا دا دین راټینګ نه کو څوک به راټینګوي چې ما او تا دا دین راټینګ نه کو بل به څوک راټینګوي صحابه کرامو په داسې موقع د خدای نه غوښته چې په کوم ځای کې به دین نه و چې هغوی به وي موږ هغه ځای ته لاړو چې د خدای تعالی د دین اواز وچت معیار ساته د دین خدمت دا یوازې د علماو کار نه دی د دین خدمت دا عامي سړی هم کولی شي او دا د پیغمبر اسلام فرمان مبارک دی وی چې خدای تعالی وغواړي نو یو فاسق فاجر سړی وي خدا خپل دین اسلام په مضبوط دفاع او خدمت وکړي مقصد دا دی چې د دین اسلام یو عمل باندې هم انسان کلک راټینګ کو او په صحیح طریقې سره په یو مسله باندې عمل وکړو د دې خدای تعالی د ډېر عظیم اجر او ثواب ورکړي او حضور علیہ السلام مبارک و فرمایل اوس خو چې دا څوک خلق په دې سنت او حدیث باندې عمل کوي او دا مني نو دا غوي د ثوابونه دي او چې څوک نه مني دا غوي به حالات دي نو د صحیح بخاری شریف حدیث مبارک دی په 2م نمبر جلد کې دا حدیث شریف ذکر دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي من رغب عن سنتي فليس مني کم یو انسان چې زما د سنت طریقونه مخ واړولو دې زموږ نه دی اوس سنت څه ته وایي د سنت او د احادیث معنی څه ده علما فرمایي سنت 3 قسم دي
د نبی علیہ السلام احادیث درې قسمه دي. یو قول د نبی علیہ السلام، وینا د پیغمبر علیہ السلام، دا کار کوي دا کار مکوي، یا یو صحابي ته ویلي چې دا کار دې وکړه دا کار دې مکوه. وینا د نبی علیہ السلام دا هم حدیث مبارک دی. څومره احادیث چې په ټولو کې اوچته مرتبه د دې حدیث شریف ته دې ته قولي حدیث ویل کېږي، وینا والا حدیث د دې اوچته مرتبه ده. دویم قسم حدیث هغې ته فعلي حدیث ویل کېږي. فعلي معنی ده د کار د نبی علیہ السلام. حضور علیہ السلام په خپله باندې 2 رکعته نفل وکړه، دغه نفل اوس زما او ستا لپاره د امت دپاره سنت دي. ولې ورته موږ سنت وایو؟ موږ ته پیغمبر علیه السلام نه دي فرمایلي چې تاسو دا وکئ، خو چې پیغمبر علیه السلام وکړه نو زموږ او ستاسو دپاره دا سنت وګرځېدل، طریقه وګرځېدل. دا دویم قسم. دریم قسم هغه دي چې د پیغمبر علیه السلام د وړاندې یو صحابي بل صحابي ته یو مسله وکړله، خو پیغمبر علیه السلام هغه د هغې نه منع نه کړو چې تا ورته دا مسله غلطه وکړه یا دې ورته سمه ونه کړله، نو دغه هم حدیث شو. دې ته تقریري حدیث ویلی کېږي. تقریري مقصد دا دی چې حضور علیه السلام په هغې باندې چپ پاتې شوی، یا یو صحابي یو عمل وکړي او د هغې عمل نه پیغمبر علیه السلام منع نه کړي، نو دغه هم حدیث دی. ځکه چې د پیغمبر علیه السلام د وړاندې به ناروا کار کېدو نو حضور علیه السلام به ترې منع فرمایله، او یې منع کوو، خو چې منع یې نه کړو پته ولګي چې دا هم د نبي علیه السلام حدیث دی او سنت دی. نو د بخاري شریف حدیث مبارک کې د بخاري شریف شارح دی په 23 جلد کې، 10 جلد کې د دې شرح لیکلي د عمدة القاري علامه بدر الدین عینی رحمه الله. د هغې په 18 نمبر جلد کې د دې حدیث معنی ذکر کوي. فرمایي وی حضور علیہ السلام چې ویلي چا زما د سنتو نه مخ واړو دی زموږ نه نه دی، وی د سنتو نه څه مراد دی او د دې څه معنا ده؟ تفسیري معنا کوي. یو معنی دا ده چې د سنتو نه مراد د نبی علیہ السلام اعمال هم دي، احادیث، او د سنتو نه مراد د نبی علیہ السلام عقیده هم مراد ده، چې څنګه عقیده مونږ ته نبی علیہ السلام را ښودلې ده، اقه ښودلې عقیده چې څوک نه مني او کم اعمال طریقې چې نبی علیہ السلام دي هغه څوک نه مني، دا سړی فلیس منا دی، زموږ د امت نه نه دی. پیغمبر علیہ السلام فرمایي. او چې کوم یو انسان سنت د نبی علیہ السلام مني چېرې دا سنت دي خو عمل فی نه کوي، نو بیا چې پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایي فلیس منا فلیس مني دې زمانه نه دی، نو بیا معنی دا ده چې دې ما ته نږدې نه دی. مسلمان دی خو ما ته نږدې نه دی. نږدې خلک پیغمبر علیه السلام ته هغه دي، د نږدې نه مراد خوښ خلک، د نبی علیه السلام سره محبت دي. نو نبی علیه السلام ته خوښ خلک هغه دي چې کوم د نبی علیه السلام طریقې کلکې راټینګې کړي. رب ذوالجلال دې په زموږ سره د ټولو عمل نصیب کړي. دا خو یو خبره چې څوک د نبی علیہ السلام سنت نه مني دا سړی د سره مسلمان دی نه. نن سبا وګوره هغه سنت طریقې چې کوم پې د ټولو صحابه کرامو اتفاق دی، د ټولو امت پې اتفاق دی، د هغې نه نن سبا خلک رالو انکار یې وکړو او د سرې د دین نه نه حسابوي. نعوذ بالله. تاسو لې زه مثال درکړم چې تاسو پې پوه شئ. توجه ما طرف ته ساتئ. تراویح چې په دې باندې سکار ډېر زیات بحثونه وشو، په دې باندې بحثونه نه وو پکار، ځکه دا د نور په شان یو روښانه مسله ده چې ټولو صحابه کرامو په دې اتفاق کړی چې دا سنت دي او 6 رکعاته دي. دا ظالمان، دا ګستاخه بې ادبه راپاڅېدل او دوی وایي د سرې په دین کې نعوذ بالله حیثیت نشته دی، د سره یې مني نه. او تاسو ته ما مخکې ووایي چې کوم سړی سنت د سره نه مني دا سړی مؤمن نشي کېدلی، دا سړی د نبي اسلام امت نه دی. او چې کوم سړی پې عمل نه کوي امتي دی خو نبي علیه السلام ته محبوب نه دی. دویم اوس د دې ته لږ تفصیل نور کوو.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه تراویح ثابت دي په احادیثو کې شته دی چې حضور علیه السلام 60 رکعاته تراویح کړي دي. بعضې خلک وایي چې د دې حدیثو سند ضعیف دی. ضعیف مقصد دا دی چې چا دا خبر د نبی علیه السلام نه رانقل کړې ده، نو په هغې کې بعضې راویان داسې وو چې د هغوی نه به کله ناکله خبره هېرېدله، نو خلک یې په خبره باندې چې د چا نه کله خبره هېرېږي نو د هغه په خبره بیا څوک کلک یقین نه کوي. نو د دې وجې نه خو صحابه کرامو او خصوصا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دې مبارک نه په صحیح سندونو سره او یو دونه په درزنونو سندونو سره د هغه نه دا روایت دی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به 60 رکعاته تراویح کولې او ټول صحابه کرام په دې را جمع کړي ول چې تاسو به 60 رکعاته تراویح کوئ. نو موږ تر اوسه پورې دا طریقه را روانه وه او ان شاء الله جاری وي. که څوک د دې مخالفت کوي ان شاء الله تعالی او حق علما موجود دي د دې اواز د هغې خلاف اواز پورته کوي. دغه ظالمان چې هر څومره د دې مخالفت کوي خدای تعالی به دنیا د مخ نه ورکوي ان شاء الله عز وجل. خو چې کله د علماو جبې بندې شوې او د رکوع د وجې نه یا د بېغیرتۍ د وجې نه د علماو جبې بندې شولې بس بیا دې څوک په دنیا کې د خدای تعالی د عذاب نه د امان تمه نه کوي. رب ذوالجلال دې زموږ حقاني علما نصیب کړي. معززو د عمر فاروق صاحب دې عمل ته دغه خلک بدعت وایي. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، شان اولیاء، شان اولیاء جناب خواندہ سرکار مبارک سے. معززو عرض می صاحب دوڑان دا کولو چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دې عمل ته چې هغه ټول صحابه کرام را جمع کړه په دې خبره باندې او تراویح به څو رکعاتې 60 رکعاته او دای شروع کړه. نو دا ظالمان ورته وایي دا د عمر فاروق سے بدعت دي. وایي ورته که نه ورته وایي ورته یاد ساتئ. اوس ته دا هم د خدای تعالی په فضل سره ثابتو. کنز العمال شریف د احادیثو یو معتبر کتاب دی. 40,000 احادیث مبارکه په دې کتاب کې موجود دي کم و بیش. په هغې کې دا روایت د پیغمبر اسلام موجود دی. دویم تاریخ ابن عساکر په 80 جلد کې دی. د هغې په 440 نمبر جلد کې دا حدیث شریف موجود دی. الحمدلله کتاب ما سره شته دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی ستحدث بعد اشیاء زما د وفات نه پس به په امت کې نوي نوي کارونه شروع کیږي. فاحبها الی ان تلزموا ما احدثه عمر رضی الله تعالی عنه. حضور علیہ السلام فرمائی دا څومره نوي کارونه چې شروع کیږي ما ته په دې ټولو کې خوښ عمل هغه دی چې کم عمر فاروق صاحب شروع کړی دی او تاسو په هغې باندې عمل وکړئ. نو موږ خو هغه طریقې راټینګې کړي دي چې کم عمر فاروق کړي دي او پیغمبر اسلام فرمایي چې تاسو د عمر فاروق طریقې راټینګې کړئ. نو عین سنت د نبی علیه الصلاۃ والسلام الحمدلله موږ راټینګ کړي دي. معززو عرض مې دا کوو د چا په خبرو پسې به نه ځئ او بار بار ته زموږ دا اعلانونه دي واعظ دی منت دی زاری ده چې په خپله هم د غلطو علماو تقریرونه مه اورئ، په خپلو بچو هم مه اوروئ، په خپله هم د صحیح علماو بیانونه اورئ، په خپلو بچو کور والو باندې هم اوروئ. ستاسو به په خپله ایمان بچ پاتې شي. که داسې نه ورته وایي چې زه په خپله بچ یم بچي مې خیر دی که بل خوا ځي، کور والی مې خیر دی که بل خوا ځي، ته هم بیا نشي خلاصېدلی. پیغمبر علیه السلام فرمایي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. په تاسو کې هر یو کس مشر دی، د خپلو کشرانو به تپوس کېږي. تا چې بچي د دنیا کار نه کوو تا د کوره شړلو، تا چې هغه په صحیح عقیده نه و روان تا ولې د کوره نه شړلو، تا ولې هغه له سزا نه ورکوله. معززو
چې څنګه انسان د دنیوي کارونو کې په خپلو کشرانو باندې زور راولي دغه شانې پکار چې دینی کارونو کې هم په خپلو کشرانو زور راولي او دنیوي کارونو کې په دونه زور نه راولي هغه لازمي نه دي اصل لازمي چې دی هغه دین دی پکار چې په دین کې په خپل باندې هم په انسان عمل وکړي او خپل اهل او عیال په هم راټینګ کړي او حضور علیه السلام دویم حدیث شریف ته وایم بیا خبره بس کو حضور علیه السلام فرمایي دا حدیث شریف په مستدرک شریف کې ذکر دی مستدرک دا هغه کتاب دی چې د صحیح بخاری او صحیح مسلم شریفینو نه وروسته لیکلی شوی دی او هغه حدیثونه چې کم حدیثونه د امام بخاری او امام مسلم رحمه الله په نسبت باندې صحیح حدیثونه ول مقصد دا چې د امام بخاری شریف کې چې کم حدیثونه د هغې په شان احادیث په دې کتاب کې را جمع کړي دي د مستدرک شریف 4 نمبر جلد کې دا حدیث شریف موجود دی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي 6 قسمه کسان دي چې په هغوی باندې خدای تعالی هم لعنت وایي او زه په خپل باندې هم لعنت وایم او حضور علیه السلام مبارک فرمایي یو په هغې کې کټول بیانوم ټیم په ډېر زیات لګي خو یو په هغې کې حضور علیه السلام فرمایي التارکو لسنتي کم سړی چې زما سنت پرېږدي په دغه سړی باندې هم د خدای لعنت ورېږي هم پې د خدای تعالی رسول لعنت وایي ټولو یې استغفر الله معززو د حضور علیه السلام سنت راټینګول ډېر ګران شوي دي دا پټکې د حضور علیه السلام سنت دی چې عالم په سر کې څومره ښایسته ښکاري څومره ښکلی ښکاري او نن سبا دې ظالمانو ته ځان په دې پټکې بدې ښکاري ګیره د پیغمبر علیه السلام سنت ته چې انسان یې پرېږدي څومره ښکلی ښکاري څومره ورسره خوند کوي او دا ظالمانو ته ځان په ګیره باندې بدې ښکاري نو ګیره په دنیا کې د ټولو نه ښایسته مخ مبارک هغه د چاو زمونږ استاد د پیغمبر علیه السلام هغه د انبیاء کرامو چهرې د ټولو نه ښکلې چهرې وي چې د هغوی په مخ خدای تعالی ګیرې راایستې دي نو دې ظالمې ولې د ځانه لرې کوي معززو رب ذوالجلال دې په صحیح طریقې سره زموږ استاد د ټول د نبي اسلام طریقې نصیب وګرځوي او پیغمبر علیه السلام به فرمایل چا چې زما د سنتونه مخ واړولو لم ینل شفاعتي د انسان ته په ورځ د قیامت زما شفاعت نه میلاویږي نو په عمل خو زما استاد هم داسې حال دی او چې د نبی علیه السلام د سنت طریقونو هم یو سړی انکار کوي هغه نه مني عمل فی نه کوي او حضور علیه السلام فرمایي چې زما شفاعت پورته هم نه رسیږي نو په عمل باندې خلاصېدل نشته حضور به فرمایل چې هیڅ یو انسان د خدای تعالی د فضل نه بغیر جنت ته نشي تللی په خپل عمل باندې صحابه ورته عرض وکړو د الله رسوله ته هم په خپل عمل جنت ته نشي تللی وی زه هم په خپل عمل جنت ته نشم تللی خو که خدای پاک په ما باندې رحم وکړو بیا تللی شم نو دا د سوچ فکر خبره ده چې پیغمبر اسلام فرمایي چې په ما خدای رحم نه کړي نو زه هم په خپل عمل باندې نشم تللی نو چې د پیغمبر غونته هستي نشي تللی او نن سبا یو فاسق فاجر یو ظالم بدکار راپاسي او دی وایي چې زه به په عمل باندې لاړ شم نو نشي تللی رب ذوالجلال دې موږ تاسو د ټولو ظالمانو نه وساتي درود شریف په شوق او محبت سره اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين هر سب نے یو کس پاسې جمعه ته پر به اخلاص باندې چندو کې لږ ذکر وکړو لا اله الا الله لا اله الا الله